نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. محترم مسامعين، الله رب العزت د انسان کامیابی دا په خپل دین کې او د نبی رسول الله والسلام په بهترین او مبارک طریقو کې خودلی ده چې نبی رسول الله والسلام کم دین راوړی دی، کم طریقې ما او تا د کم دی راوړی دي چې موږ په هغې باندې روان شو. ما او تا ته څه ښودلی دي چې هغه چې کوم دی ما او تا په هغې عمل وکړو، په هغې کې موږ کمې زیاتې ونه کړو. دغه رنګ الله رب العزت قرآن پاک کې ځای په ځای باندې فرمایي چې ولله غیب السماوات والارض، خاص د الله پاک د پاره د اسمان د ځمکې غیب دی، یعنې دا د بل چا د پاره نشته. علم غیب صرف د الله پاک صفت دی. په دغه لحاظ سره بعضې خلک د خپل پیران د پاره، څوک د خپل مشرانو د پاره، څوک د باباګانو د پاره چې کوم دی غیب مني. نو په دغه لحاظ سره علم غیب صرف د الله پاک صفت دی، د بل چا دپاره دا علم غیب نشي کېدلی. ها انبیاو د الله پاک او بیا خاص کر ټول زیات نبی رسول الله ته الله پاک بعضې د غیبو خبر ورکړي دي، بعضې اطلاعګانې ورکړي دي، خو علما لیکي چې هغه علم غیب نشي کېدلی. ځکه علم غیب به بغیر د وحي نه او بغیر د اطلاع نه د دې هر څه نه بغیر وي. که وحي په منځ کې راغله، په منځ کې چې کوم دی خبر راغی، دا بیا علم غیب پاتې نه شو. په دغې لحاظ سره بعضې خلکو خپل مشران او چا باباګان چا څوک چې کوم دی هغې لپاره علم غیب منلی وي. په دغې لحاظ سره تاسو ته یو مختصره شاندې واقع بیانو. یو ښځه وه، ډېره نیک او دینداره ښځه وه، مونځګزاره ښځه وه. بل طرف ته د هغې خاوند نو داسې مونځ به یې نه کو، اودس به یې نه کو، انتهایي سوس و په داسې عبادت کې. او د یو پیر نه چې کوم دی بیعت کړی و چې کله به د مازه ټیم شو، داسې د عبادت ټیم به شو، ناکور والے به ورته ویله وایي مونځ وکړه، اودس وکړه، عبادت وکړه. وایي غلی شه، چوپ، بس ما د پیر صاحب نه بیعت کړی دی، پیر صاحب چې کوم دی ما جنت ته رسوي که نه، نور عبادت ته څه ضرورت دی. داسې غلط عقیدې وه. او سمو وایي ته چې څه ویې زما پیر صاحب د هغې نه خبرېږي، د دې هغې هغې ته فتح ده. نو ښځې ورته ډېر ویل خو هغه نه کېدو. په یو موقع ورته دې ښځې وویل وایي داسې کار دی، وایي دا پیر صاحب دې چېرته روټۍ له خو راولې که نه، موږ سبا روټۍ وخوري، دا کور وبرکتې شي، دا ځای وبرکتې شي، پیر صاحب دې راوله. ډېره ښه ده. خاوند خوشحاله شو چې زه زما پیر صاحب غوښتنه څه ومنم، د پیر صاحب راولم روټۍ. بس دا پیر صاحب دعوت ورکړو او ښه بهترین خوراک ورله تیار کړو، چاول یې، خسره کړي، چرګان، داسې نور ورله مختلف خوراکونه تیار کړه. پیر صاحب راغی سره د خپل مریدانو نور هم ورسره دي او پیر صاحب هم دي. خو دې ښځې یو ناشنا کار وکړو. هغې داسې وکړو چې دې ټول کسانو ته یې مخې ته چې کوم دی به دې غورو کې د پاسه ښه چرګان کېښودله، خو دې پیر صاحب ته یې مخې ته به دې غورې کې او چاول له پاسه چرګ کېنښودل. نو چې کله هغه مریدانو دا هر څه وکتله چې مونږ ته چرګان پراته دي، پیر صاحب داسې بغیر د چر نه ناست دی. هغه مریدان چې کوم دی هغه کوربه ته دا خبره وکړه. کوربه چې کوم دی یعنې د دې ښځې دې خاوند ته خار شو چې تا خو زما د پیر صاحب بېزتي کړې ده، هغې ته دې مخې ته څه نه دي کېښودلي. او پیر صاحب هم داسې خفه شاندې شو چې او که نه زما یې بېزتي وکړه، ما ته څه کېنښوده او نور کسان ته کېښودله. نو پیر صاحب وایي چې او دې پیر صاحب ویل چې لکه تاسو به هغې پوهېږئ، او زه خو بلکل بار څه پوهېږم، ما دا څه نه خبر یم، په کور کې هم چې څه کېږي د هغې نه خبر یم. دا خاوند خپل ښځې ته قار شو، خبرې وکړې په کور کې چې تا خو زما بېزتي وکړه. نو ښځې ورته ویل چې ستا پیر صاحب دا وایي او ته هم دا وایې چې زه په هغې باندې پوهېږم او په کور کې چې څه تاسو کوئ د هغې نه خبر یم. نو ورته وایي چې ستا مخې ته کوم غورې پرته ده، په هغې کې چې کوم د لږ د ګوتو ورښکته کې په هغې کې ما لاندې چر کېښودلی دی، هغه خو چر پروت دی. نو پیر صاحب د دغې مخکې ته چې کوم چر پروت دی د هغې نه خبر نه دی، او هغه وایي چې زه په کور کې چې کوم تاسو کوئ د هغې نه خبرېږم او په دغې باندې پوهېږم.
په دې کې د ښځې دغه مقصد و چې دې هغه غلطه خبره چې کوم دی دا غلطه دعوې چې کوم دی راښکاره کوله. نو هغه دې ښځې دې خاوند دی پیر صاحب ویل چې ستاسو مخې ته چر پروت دی تاسو نه یې خبر او تاسو په غیب باندې پوهېږم. نو بیا د پیر صاحب سره جواب نو محترمو چې کوم دی د غیب صاحب علم غیب د الله پاک صفت دی د بل چا نه دی او د هغې متعلق مې تاسو ته مختصر شان د واقع بیان کړه. نو الله رب العزت زما واست عقاید ښایسته کړي، زما واست عقاید دې صحیح کړي او د غلطو عقایدو او د غلطو رسوماتو او بدعتونو هم دې وساتي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.